بسم الله الرحمن الرحیم سبق نمبر 23 نمبر سبق کی باب التصحیح تا حضرت مصنف رحمت الله علیه دی جن تصحیح ولا مسائل بنی تصحیح مطلب دا صحح یصحح تصحیح معنی شی سے کول مراد ندیزی کی دا کسر دور کرنا چته کی مسئله کی کسر رغلی یا غلره کی دی تصحیح نه لشي څنګه کسر لکه وځي کی کسون دی اغه بنیا ایسی کام شوالی اوس بدا ایسی څنګه هغه ته رسي کسر رغله د شای نیم شو د درې شو د در نیم شو د یو نیم شو د نیم شو د دو نیم شو د دا څه کله ته پورا حصے جوړې کې دي ته تصحیح نیل شي تصحیح ډیره اهمه ده ځکه چې دینه بغیر بیا پورا شای نه تقسیمیږي نو خپله بنې دي معنا ده په لغت کې دفع السقم من المریض مریض نه سقم وغیره چې شي کسر بیماری لري کول اصطلاح د دې پن کې دي معنا ده ازاله الکسر الواقع بین الرؤوس وسهامهم حقیقتا او حکما سرونه د حصو منځ کې کوم کسر رغلی هغه لرې کې ندی ته ویل شي تصحیح کول څه په داسې طریقې سره شاید تقسیم کې څه پورا ورسیږي دې ځای کې تاسو ګورئ تصحیح پسې کله کله داسې لفظ بروشي چې سهام د سهم جمع د مرادونه هغه حصه ده چې وارث ته میلیږي رؤوس پکې رسی رؤوس د رأس جمع د رأس نه مراد سړی وي افراد ولا تعداد نه مراد کوم ورثه دي اوس ګورئ دې څه تصحیح کې موږ اوه قاعدې ضروري دي اوه قاعدې به موږ زده کوو اصول ورکې دي درې اصول داسې چې دا د حصو او د افرادو منځ کې جری کېږي بیا څلور قاعدې داسې دي که نه د رؤوس او د رؤوس په منځ کې جری کېږي اوس همدا خبره ښایي یحتاج په تصحیح المسائل د مسایلو په صحیح کولو کې سړی ته ضرورت پیښیږي الی سبعه اصول و اصول ته څه اصول به موږ تاسو زده وي هله به موږ دا اصول ښه کول شو جری کول شو د شی ته میراث صحیح تقسیمول شو اوس د مخته ښایي ثلاثه اصول دي ثلاثه بین السهام والرؤوس درې اصول داسې دي چې دا د حصو او د سرونو یعنی کسونو منځ کې جری کېږي و اربعه بین الرؤوس والرؤوس څلور قاعدې داسې دي چې د رؤوسو د رؤوسو په منځ کې جری کېږي حصو منځ کې نه وي اما الثلاثه اول درې اصول چې د حصو او د سړیو منځ کې جری کېږي فاحدها یو اصل او قاعده دا د ګورئ ان كانت سهام كل فريق منقسمه عليهم بلا كسر کچیته د هر فریق ولا حصے پاغو باندې بلا کسره بلا توړه تقسیم شولې نو باس فلا حاجت الى الضرب داسې صورت کې ضرب ته ضرورت نشته چې شوه کې مثالې ته ضرب ویر کې نو دا یوه قاعده مو سره بیان شوله فریق دي ته ویل شي چې کله په یو مثالې کې رغله د مور ته پلار بلو سره خویندې رغلي یا سره لوڼې رغلي دو ته هر یو ته فریق نه ویل شي نه که د هر فریق ولا حصې پورا تقسیمېدلې به د ضرب څه ضرورت ځکه چې کسر نه رغله بیا مور کې تصحیح نه جري کوو مثال وکسې که ابوینې لکه یو مور تی پلار دی که نه و بنتین دوی لوڼې د دا مسله تاسو ته لاندې د خاشي کې لیکلي وګورئ که ابوین و بنتین سره لوړې شئ لیکلي فالمسأله حینئذ من سته مسله د شپږو نه جوړیږي فلکل واحد من الابوین سدسها مور پلور ته سوره میلېږي سدس ولې دله ایک کې لیکلی بیڅ وهو واحد یو ورکوي وللبنتین الثلثان لوڼو ته ثلثان ورکول شي څه جوړیږي اعنی اربع څلور جوړیږي څه څلور جوړې شي نو فلکل واحد منهما اثنان هر یو ته به دو ورکړي که نه دو بلاندې ولې کې فاستقامت السهام على رؤوس الورثه بلا انکسار وکسې حصې صحیح په سرونو باندې ورسېدلې وصورتها هکذا داسې به لیکي دا طریقه ده د مو ولیکله یوه مسله هم درته بیان که سره د شکله دویمه قاعده ښه یوه ثاني پوسه دویمې قاعدې ته وګورئ اصول ته ان انکسر علی طائفة واحدة که په یوې طائفې کې یوه فریق کې یوه ټولګي کې کسر روشي حصې په صحیح نه تقسیمیږي به څه کوي دا نسبت ته به وګورئ د رؤوسو منځ کې او د سهامو منځ کې به نسبت وګورئ نسبت مو څلور یلی و ته تماثل یل شي خاصی بیان شو تماثل صورت کې ضرب ضرورت نشته بل د تداخل بل د توافق بل د تباین تداخل خور قیاس نه جری کیږي ځکه ساده کله تماثل پوشوند شي کله د توافق پوشوند شي بس توافق ولا زوید د دې ځای تباین ولا به مخ خپل رسی
دیس ولکن بین سهامهم و رؤوسهم موافقتون دا حصې څه ته وګوري دی ولا تعداد شو کنه او د سرونو ولا تعداد دی منځ کې نسبت موافقت ورکی. موافقت معنا توافق مخکې تیر شو کنه لکه ته شی ته طریقه وانه څه طریقه بوا کې سرونه وګوره مثال مسترڅو دي کاسون هغه د وګڼلو به د حصې وګڼلې سکله دوا غاڼلې هغه نه بعد دو کې شو که توافق خودي تل شي دریم عدد برخلي کنه څه په تقسیم کې دریم عدد درو خستلو سکله د رؤوس ولکم موافق سره وزي وافق ما ته به ضرب ور کې د حصو کې اصل مسالې کې ضرب ور کې به عول ور کې واکې کا عول ضرورت هم دا خبره کې فيضرب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام سکوم کسون ولا حصي موتی شي د پرانه تقسیمي کې کنه دی غول سکوم رؤوس ته دی غولا وفق بالضرب ور کی چشتا فی اصل المسألة اصل مساله کې مساله سونه جوړ شي د وعول ان كانت عائله عول ور کی چله کا عائله کا ابوین لکه یو مور د کنه بل فلور د و10 بنات او لاس سره لونی دي اوس دې مسالې د تاسو لور شي ور مخ کې لیکلي ټول وګورئ وت ترتیب سره دویمه مساله د عائله در کړي او زوج یو خوان د وبوین بل سره مور لور دی وسیت بنات شپې لونی دي اوس دی ولا مثال ته تاسو سلون دی وګورئ خپ ترتیب سره مشتره یو مساله دا واخله سمور فلور دی کسي لیکلي دا مسله کنه میت به سره 10 بنات لیکلي دي کنه نو مسله شنه جوړيږي شپې غونه جوړيږي نو دوزي کې تاسو وګورئ د څه کده سی واڅه بوین 10 بناتن دغه مساله د سعول ورکی نشته مسله دی مشپې غونه جوړ کړله دی کې دوا سود سره غلي دي کنه یو سود د مور تایر کې کسي کې لیکاله ورلون دي کنه یو په پلور تایر کې وګوره پلور لوندې یک لیکاله دوا سود سره لوړو یو ورکه سولوسان رسی سولوسان سود 4 دا د لونو ته مليږي 4 ولې د لوندې لیکاله خدای له خلونی سودی لاستي کنه لاستي سالور مانس کې شنه جوړيږي کنه صحیح په نه تقسیمېږي دځې کې مو بو موافقت وکم موافقت دا د کنه صدا 10 صدا دا په دو باندې تقسیم کا 5 دونه 10 او دا 4 په دو باندې تقسیم کا 2 دونه 4 5 ویل رغله سمو سره د لونی سودی لاستي کنه ایدی ولا وافق مو سره 5 وتلوس 5 کې چې شوا کې پس مساله مو سره چینه جوړه کنه ضرب بویر کې 5 کې 30 ول د 30 لیکاله تسخیص سره بیا به د لوند کومي حصي دي کنه دی تبا ضرب ور کې 5 1 5 ول د لوند ور لیکلو بیا 5 1 5 بیا به دو کې 4 تب ضرب ور کې 5 کې کنه 5 4 20 نه د شي ته طریقې سره چې حساب وتا صحیح ورسیږي اوالی وایو بیا 15 ته وختله مساله ځکه چې واړی مکړه لیکانه بیا مې سينوري ترتیب ور کړلو لاس لونی دي کانه چې کله تور باندې صحیح طریقې سره تاسو کې اوس بوته 2 ورسیږي خبل هغه مساله اوس مزاجي کې خایص او زوجین و ابوین و ست بنات نندي حاشی کې لون دی وګورئ یو سره خوان دا ول سره مور پلور دي کسې لیکلی یا به هم کنه ول ست بنات شپې ګلونی دي دځې کې چې کای دځې کې مسله دي سونه جوړيږي دځې کې علاش ته د مسلې کې نو مسله مو دي 12 نه جوړو ویلې څه دځې کې چې شوا د ربع جمع شوا د سدس جمع شوا سلوسانه جمع شوا کنه نو ربع بچاته ير کې خوان ته بر کې مسله څه کله 12 نه جوړ شي 12 کې څلورم ایسا درې جوړيږي خوان لاندې 3 والے کالو ټیک شولا بیا د سچال کو څو مور پلار د سدس مليږي کنه نا سدس کومه د شپږم ایسا په 12 کې څو جوړيږي 2 جوړيږي کنه ا 2 مې مور پلار یم پلار د 2 والے کالو بل مور لاندې زکه د دي دو سدس حصہ شوالا به دې کې د لونی څو کومې شپږ دي د سلوسان مليږي کنه په 12 کې سلوسان مسره اته دا اته سلوسان جوړیږي د 12 مثاله د اوس د سچالوا کې سدي کې لونی شپږ دي کنه حیثیت دي صحیح په نه تقسیمېږي کنه مخرج تانګ شول مسره سکله مخرج تانګ شو د سچال بو کو څه مسله بو عول ته وړو سعول ته موډل مساله د 12 نه جوړه کنه مېلی څه د اوس 12 نه وړي 14 15 ته ټوکه شول 15 ته موډل وګوره 15 لیکل عول سره کنه خو بیا حصي سینه تقسیمېږي بیا ورکه پر خرغله څه کله د شیطه مسله ده نه بیا چې شو کو طریقه به جوړه کو تصحیح ته به مساله بوزو تصحیح کې به د سچال موسو کو کنه سدي کې 15 دا کنه او دلې 12 دا نمو به د شای تقسیم کو کومه مساله ده د کې رؤوسات مسره حیثیت تقسیم ته خبر وړو نه اته حصي صحیح نه تقسیم د لونو بندي
اوس د رؤوس او د سهامو منځ کې موافقت په نصف باندې راغله ده. نو داسې کې لوڼې شپږ دي څه دوسره ضرب ورکړي که نه 3 دونے 6 صحیح شوله 3 دونے 6 شولو که نه. نو د اصل مسالې کې ضرب ورکو مو سره 15 ده که نه 3 15 45 1 15 15 2 15 30 3 15 45 45 نه جوړ شو تصحیح که نه کسې بیا پوسه لاندې وګورئ خاوند لاندې 3 لیکلی 3 ته به 3 کې ضرب ورکو که نه 3 3 9 او داسې 2 لیکلی پلور سره که نه 3 دونے 6 بیا 3 دونے 6 بیا 8 لیکلی 8 ته به ضرب ورکو په 3 کې 1 8 8 2 8 16 3 8 24 مساله به دشی ته جوړه شي. نه دا د څه شوه دویمه قاعده شوه. دریمه قاعده اوس والثالث دریمه قاعده پکې دا ده ان لا تكون بین سهامهم و رؤوسهم موافقة د رؤوس او د سهامو منځ کې موافقت نه وي نسبت توافق نه وي که نه کله نسبت توافق پکې نه وي بلکې څه شی وي مسلې کې تباین وغیره ورکړي یا بل څه واجئ نه داسې چال وکړي چې فیضرب کل عدد رؤوس من انکسرت علیهم السهام څه د چوچوکیات شه راغلی کسر راغلی که نه هر فریق ته به ضرب ورکړي صحیح شوه فی اصل المسألة اصل مسالې کې با ورکړي وعولها عول کې با ورکې چلی ان کانت عائله که عائله و مسله لکه مثال سره ګورې که اب و ام لکه ور طرف ته مور تی پلور دی و 5 بنات 15 لوڼې دي. اوس دروړی بل نمبر حاشیې کې تو سره دا مثال به بالکل موجود وي که صحیح دی یو طرف ته پلور د بله مول د بل څه دي 15 لوڼې دي صحیح ده مسله د شپږو نه جوړه شو شپږ صحیح تقسیمېدلو نه یو میر کړه و که نه هلې 4 و 15 لوڼو باندې خو 4 نه رسي که نه څه نه رسي اوس به داسې چال وکړو که نه څه دې ته به ضرب ورکو ضرب څه کله ورکو که نه 5 چیکي 30 صحیح شوله بیا 5 एकम 5 5 एकम 5 بیا دې 4 ده که نه کسې 4 ته به ضرب ورکو 5 کې 5 4 20 وم لیدله مسله جوړه شوله هر یو ته به څلور حصې میلو شي یا او زوجن یو خوان پاتې ده که نه و 5 اخوات او 15 کې څه پاتې دي ورکې خویان دي پاتې دي لابن و امن د پلار او د مور دواړه طرفه دي د هغه والا مثال یې درکړی حاشیې کې وګورئ مسله د شپږو نه جوړه شوه کسې که نه دې کې شپږ څه کله تیر کوې شپږو نه مسله جوړه شي خاوند ته مو چیر که نیمه ور کوو که نه شپږو له نیم 3 جوړېږي 3 ور لاندې ولیکلو بیا د لوڼو ته څو حصې میلیږي ثلثان میلیږي که نه څلور د څلور مو ولیکلو اوس څلور ته غا کور نه چلی سره کې که نه نو شپږو نه مسله یوسو وته عول ورکې وشولو که نه بیا ورکې حصې منکسره شولې صحیح نه تقسیمیږي نه د سهامو منځ کې حصې مو سره څو دي وکړي څلور لیکلي لاندې بلکې 3 دي که نه سرونو منځ کې څه ده تباین نسبت ده که نه سره کې جوړ نه دي نه عدد رؤوس ته به ضرب ورکوو څه مو سره څه ده 5 ته صحیح ده 5 مو سره عدد رؤوس ته که نه 5 مو سره څه دي خویندې دي نه 5 ته ضرب ورکه په څو کې وکې صحیح ده 1 7 7 2 7 14 3 7 21 4 7 28 5 7 35 ولې دله 35 جوړ شولو څه کله 35 جوړ شولو تصحیح یې وګرځېدلو که نه نه دې ځای کې دا لاندې 3 لیکلی که نه لیکله دې ته به 5 کې اوس ضرب ورکو 5 3 15 ولې دله جوړ شولو به دلې پسه 4 لیکلی که نه 4 ته به ضرب ورکو 5 کې 5 4 20 نه داسې طریقې سره به حصې تقسیم شي 15 خویندې دي که نه شل د جوړې شارې ورته به څلور حصې میلو شي